السلام علیکم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ویزې د اصل قیمت یعنی تاسو چې کومه ویزه اخلئ د هغې اصل قیمت څونه وي او ایجنټ یې بیا تاسو له په څو روپۍ باندې درکوي. د اقامو د پروفیشن په باره کې به معلومات درکوم. اوس هغه ملګري کوم چې سعودي عرب ته په راتلو کې انټرسټډ دي، مطلب هغې وایي چې موږ سعودي عرب ته تلل غواړو، نو دا ویډیو خاص کر د هغې دپاره ده. د ټولو نه اول خبره کوو چې کله یو سعودی ویزه روباسي، مطلب هغه کس چې تاسو سپانسر کوي، نو د هغې اصل قیمت څونه وي. ګورئ تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. که سعودی مطلب هر قسمه ویزه روباسي، که هغه عامل منزلي وي، ذایقه خاص وي، یا عامل مزرعه وي، یا آزاده ویزه وي، یا د غټې مؤسسې ویزه وي، یا د وړې مؤسسې ویزه وي، نو د دې ټولو پیسونه د 2000 ریال نه واخله تر د 2300 ریال پورې په دې باندې ټوټل د ګورنمنټ چې څونه پیسونه دي هغومره خرچه په دې باندې راځي. بیا که دا ویزه تاسو د چا په ترو باندې اخلئ، مطلب د رشتہ دار نه اخلئ کوم چې په سعودي عرب کې موجود وي، یا د ایجنټ نه اخلئ، او په دې کې تاسو سره کمې دوکې کیږي، کم فراډونه درسره کیږي، نو هغه درسره مخکې په ویډیو کې ډسکس کوم. اوس عامل منزلي او ذایقه خاص د دې ویزو قیمتونه په مختلف سیټیز کې مختلف وي. که تاسو چېرته ارزانه ویزه مطلب اخیستل غواړئ، عامل منزلي یا ذایقه خاص یا عامل مزرعه چې کوم ده، نو دا تاسو کوشش کوئ چې د جدي یا د القصیم یا د مدینې د کپیل نه اخلئ، یا ایجنټ ته وایئ چې مالا داسې ویزه راکړئ چې د هغې کپیل د مدینې وي، یا د جدي وي، یا د القصیم وي، نو دا ویزه به تاسو ته په ریټ باندې ارزانه میلاویږي. ذایقه خاص او عامل منزلي ویزه به تاسو ته د 4000 ریال نه واخله تر د 7000 ریال پورې میلاویږي، او هغه په دې شرط باندې که چېرته تاسو د کفیل سره کار کول نه غواړئ، مطلب د کفیل لپاره نه ځئ، تاسو د کفیل نه علاوه کار کول غواړئ، آزاد کار کول غواړئ، نو بیا به درته دا په دې قیمت باندې میلاویږي. او که چېرته تاسو د کفیل سره کار کوئ، مطلب تاسو د کفیل وایي چې ما سره به کار کوئ، اګریمنټ د سره وکړي چې او ما سره به کار کوئ، نو بیا به دا ویزه تاسو ته فری میلاویږي. که ذایقه خاص ویزه وي، که عامل منزلي ویزه وي، او که عامل مزرعه ویزه وي، نو دا ویزې دې ته پرایویټ ویزې ویلی کیږي، مطلب بندې ویزې دې ته ویلی کیږي. په دې باندې تاسو آزاد کار نشئ کولی، مطلب په یو هوټل کې پې کار نشئ کولی، په یو شرکه کې پې کار نشئ کولی. که تاسو پې کار کوئ هم په پټه به یې کوئ. تاسو چېرته جوازاتو والا ګیر کي یا هم د شرطې والا ګیر کي، نو تاسو ته پې مسله سازیدی شي، نو په دې باندې تاسو کار کولی شئ، بهر پې کار کولی شئ، خو په پټه به پې کار کوئ، ځکه چې په دې ویزو باندې تاسو د بهر کار دپاره الاود نه یې. دا د وړو ویزو خبره شوه. اوس خبره کوو د غټو ویزو، مطلب عامل عادي شوله، عامل شوله، ذایقه شحنه شوله، وغیره وغیره، کومې چې غټې ویزې دي، که هغه د وړې مؤسسې وي، که د غټې مؤسسې وي، نو تاسو سره دا خبره یاده وي که ویزه هر څنګه وي، که هغه آزاده ویزه وي او که بنده ویزه وي، د دې ټولو فیسونه یو شان وي. اوس که چېرته تاسو د خپل کس نه ویزه اخلئ یا د ایجنټ نه ویزه اخلئ، نو هغه به تاسو ته د بندې ویزې یو قیمت درکوي، مطلب کوم چې پرایویټ ویزې دي تاسو ته چې ما څنګه وویلې، د هغې به درته یو شان قیمت وي، او کومې چې آزادې ویزې دي، غټې ویزې دي، د هغې به درته بل شانته قیمت وي. حالانکې د دې ټولو فیسونه یو دي، یو شان خرچه په دې باندې راځي. چې کله هم سعودي ویزه روباسي، نو دا ورته په یو قیمت باندې میلاویږي، که هغه بنده ویزه روباسي او که هغه آزاده ویزه روباسي، د هغې قیمت سعودي ته یو شانته دی. اوس هغه ویزې کومو ته چې موږ آزادې ویزې وایو او د وړې مؤسسې ویزه وي، نو هغه که تاسو د ایجنټ نه اخلئ، تاسو د خپل رشته دار نه اخلئ، نو هغې به یې درته د 7000 ریال نه واخله تر د 12000 ریال پورې درکوي. که چېرته تاسو د غټې مؤسسې ویزه اخلئ، نو د غټې مؤسسې ویزه به تاسو ته ارزانه میلاویږي، مطلب د 4000 ریال نه واخله تر د 7000 ریال پورې به درته میلاویږي. د هغې اصل وجه دا ده چې په دې باندې سالانه چې کوم پیسونه دي هغه ډېر زیات راځي، نو ځکه به تاسو ته د غټې مؤسسې ویزه ارزانه میلاویږي، او د وړې مؤسسې کومې ته چې فردي ویزه ویلی کیږي هغه به درته ګرانه میلاویږي د ایجنټ له طرفه. نو ځکه تاسو ته زه دا ریکمنډ کوم که تاسو اخلئ نو د فردي مؤسسې ویزه واخلئ. د هغې مین وجه دا ده، مطلب هر کال په دې باندې خرچه کمه راځي، ځکه چې د غټې مؤسسې ویزه خو به تاسو ته ارزانه میلاو شي، خو په هغې کې د کال اقامه نه وي، یا پکې د 6 میاشتو اقامه وي، او یا پکې د 3 میاشتو اقامه وي. مطلب که چېرته تاسو ته ټرانسفر ونه کوي یو کمپنۍ ته، یا درته کار میلاو نشي، بیا به یا تاسو ویزه خرابوئ او یا به یې رینیو کوئ. نو که چېرته رینیو کوئ، نو بیا به پې دغه 12000 نه واخله تر د 13000 ریال پورې خرچه راځي، او 6 میاشتې پس دونه پیسې چا سره هم نه وي. نو ځکه درته زه ریکمنډ کوم چې تاسو د فردي مؤسسې ویزه اخلئ. اوس د هغه دوکې او د فراډ خبره کوو. کله هم چې تاسو ویزه اخلئ، نو د ایجنټ یا د خپل کس سره خبره کوئ، د کوم کس نه چې تاسو ویزه اخلئ، چې مطلب زه د فردي مؤسسې ویزه اخلم چې د سالانه فیسې هم کم دی
او رینیو کیږي په اسانه باندې. د غټې مؤسسې ویزه نه اخلم. زیاتره داسې وشي چې تاسو خبره ونه کوي، بس تاسو سمپل ووایئ ورته چې ماله آزاده ویزه راکړه. نو ایجنټ یا چې تاسو له چا نه ویزه اخلي هغه داسې وکړي چې د غټې مؤسسې ویزه تاسو له درکړي. نو چې بیا کله تاسو سعودي عرب ته راشئ او اقامه وګورئ یا اقامه سازي شي، نو هغه یا د 3 میاشتو وي یا د 6 میاشتو وي. مسلې سازي شي تاسو ته او هغې ته هم. نو که بیا تاسو ایجنټ ته ووایئ یا کس ته ووایئ چې ما خو درنه مطلب آزاده ویزه اخیسته خو دا مسله ده پکې، نو هغه د سمپل ووایي یا د نه ځان خلاص کړي په دې خبره باندې چې تا ما سره د ازادې ویزې خبره کړې. دا خبره دې را سره نه ده کړې چې یا د فردي مؤسسې ویزه درنه اخلم یا درنه بنده ویزه اخلم. تا د ویزې خبره کړې ده، نو په دې در نه ځان خلاص کړي بیا تاسو ته مسلې سازي شي. نو مهرباني کوئ چې کله هم تاسو ویزه اخلئ نو پوره ځان پوهه کوئ او د هغې نه پس بیا د ایجنټ یا د خپل کس سره خبره کوئ، د هغې نه پس ته ویزه اخلئ. اوس هغه ملګري کوم چې د لیبر کار دپاره راځي یا د بل څه عام کار دپاره راځي، نو هغې ته زما دا سجیشن دی چې هغې دې سایقه خاص یا عامل منزلي ویزه اخلي. خو په دې شرط باندې چې د کم ایجنټ نه تاسو اخلئ نو هغه ته به وایئ چې زه به د کپیل سره کار نه کوم. مطلب کپیل له به زه د کال پیسې ورکوم، ما ته به اقامه راکوي، اقامه به راله رینیو کوي. نو په دې ویزه باندې خرچه هم کمه راځي او په اسانه باندې تازه کیږي هم. او اوس هغه ملګري کوم چې د جاب دپاره راځي یا څه د خاص کار د کاروبار ته اراده وي د هغې دپاره راځي، نو د هغې دپاره دا سجیشن دی چې هغې دې د فردي مؤسسې ویزه اخلي. په دې باندې هم سالانه تقریبا 4,500 نه واخله تر د 6,000 ریال پورې خرچه راځي، نو هغه هم په اسانه باندې تازه کیږي.